بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو پښتنو ته سلام وایم. ستړي مشئ. درنو پښتنو، د وطن حالات څه یوه ورځ نه ده او نه څه یو مخصوص وخت دی او نه یو څه مخصوص خلک دي، بلکې هر وخت هر ځای ټول پښتانه د دغې بدو حالاتو سره مخ دي. کله په یو وار کله په بل واری راځي او موږ ټول ورته ګورو او سترګې بس پې پټې کړو. په چا غم راشي 500 ورځې درد ولمانځي، 10 ورځې د قام دا لویه غمیزه دی د خپل ذات پر محدوده پرېږدي او بس خبره ختمه. دا هیڅ ذاتي خبره نه ده. باجوړ کې دماکې ختمې شوې؟ نه، اوس هم شروع دي. ټارګټ کیلینګ په پښتون وطن کې شروع دی. په کورمه کې حالات هغه رنګې بد دي. خیبر خلک نن هم په دې نه پوهېږي سبا ورځ به څه وي. پېښور هغه شان دی. تر کویټه پر دغه ټولې سیمې یو په نمبر باندې وار پې راځي. در تیر کی یو علاقایی بیا په علاقه کې دننه چې د چا سره وشي هغه یې په ذاتي ډول باندې یو کیسه شمار کی او بیا خبره له منځه لاړه شي. نن هم په وزیرستان کې ډاکټر ګل عالم باندې یو برید شوی دی. څه ذاتیات یې و؟ هیڅ نه. دا ټول چې کیږي دا دلته د چا ذاتي دشمني نه ده چې په هغه بنیاد ورسره کیږي. دا د یو قبیلې د یو علاقې په بنیاد باندې د چا سره دشمني نه ده شوې. دا زموږ په خاوره باندې د دنیا د لویو قوتونو جنګونه چې دا د دغې ملک جرنیلانې د ډالرو په خاطر زموږ خاورې ته راوړي، دا د هغې برخه ده. هغه د یو بل چګول، د یو بل ختمول، د یو بل وهل یا د یو بل پورته کول په دې بنیاد په دې خاوره باندې د پراکسي جنګ په صورت کې کی چې د یو بل لارې ونیسي. د هغو دپاره د جنګ ضرورت وي. محترمو، اوس په داسې حالات کې دا اوس مونږ جلسه وکړله، بیا کریک ډاون شروع شو. نو آپشن دا و، یعنې زموږ سره 2 لارې وي. په دې درد او په دې غم، په دې وینو، په دې اوښکو د پښتنو په دې بدحالي چې لا هم ورځ تر بلې زیاتېږي، په دې غلي کینو. دومه لار دا وه چې نه غلي نه کینو، راپاسو. نو چې ته راپاسې هغه دې بیا نه پرېږدي. هغه خامخا بیا تا ستړیوي، هغه تا تنګوي، هغه دې وهي، هغه دې جیل ته کوي، هغه FIR در باندې کوي. په یو صورت کې هم هغه دې نه پرېږدي. موږ لاره دا خوښه کړه چې دا خپله خاوره، دا خپل اولسونه داسې یوازې نه پرېږدو. که دوی په غم ککړ دي، موږ هم ځانونه په غم ورسره ککړه وو. که دوی خلک ځوروي، موږ د دوی په سر راپاسو. بیا چې څوک ځوروي هم دې ځوروي. د دغې په بنیاد جلسه چې وشوه، بیا یو کریک ډاون شروع شو. ګوره، په جلسه کې ځینې خلک وایي چې سختې خبرې شوي دي. تاسو دا وګورئ، PTM لا نه و جوړ، سختې خبرې داسې ماشومان وو چې لا زده هم نه وي، 2 کاله عمرونه په بمبارو کې هغه وژلي دي. دلته د APS ماشومانو کوم سخته کارونه کړي چې معاف کړي دي؟ ما ته راوښایئ. په دې پښتونخوا کې په سلګونو په زرګونو مثالونه دي چې نه دي. نه پرېږدي. دا وطن، دا خاوره د دوی ټارګټ دی. په دې باندې چې کوم جنګونه کېږي په هغه کې لوی ګټې دي. د دوی لوی ډالرې اخلي. هغه به څنګه دا پرېږدي؟ زموږ هغه ملګري چې لا دا جلسه هم نه وه شوې، نیولې وي، د هغه سره کوم عمل وکړو؟ کوم وهل یې پې تېر کړل؟ لهذا دا د خبرو کیسه نه ده. او بیا موږ نور وڅه کوو؟ موږ د 6 کالو نه خبره کوو، ته سړی څوک اوري نه. او بیا بل سټ ته هغه مسلسل لګیا دی. نور حالات خرابوي، نور یې خرابوي او تا ته به وایي چې ته به غلی وي، ته به غږ نه کوې. دا امکان نه پیدا کېږي چې PTM به غلی شي. موږ د خپل وطن د خپلې خاورې سره د مزاحمت وعده کړې وه. نن هم په هغه وعده ولاړ یو. محترمو،
چې جلسه وشوه کریک ډاون وشو ملګري یې ونیول په کریک ډاون نه علي وزیر نن په جیل کې دی نور ملګري دي ورسره ولسیار دی فدا دی بل ها ډېر ملګري دي چې یو نام اخلي بلکې ایمان مزاري یو یعنی فیمیل واغه هم ونیول یو خبره زه دلته واضحه وم زمونږ ملګري یا وکیلان چې زمونږ د ملګرو سره د بندي ملګرو سره په د 2-3 ورځې کې یا د عدالت په دوران یا په تاڼه کې ملاو شوي دي نو انویسټیګیشن په نامه باندې دوی چې کوم جسماني ریمانډ ورکړی دی هلته د دوی نه یو پوښتنه یو غوښتنه ده چې تاسو د طالبانو په ریسیټلمنټ باندې دوام ځل دلته راوستلو په دې خبره باندې شور ولې کوئ دا زموږ خپل خلک دي دا تاسو پوښتنه وکئ دا چې کوم د جسماني ریمانډ په نامه باندې دوی غاخلي عدالت نه او ججان یې ورکوي دا یوازې دا خبره ده تصوات نه واخله تر چمنه پر تحریک ډېر لوی کردار ادا کړ چې دلته د بیا جنگ یا داسې حرکات نه وي چې د هغه نه بیا جنگ جوړېږي نن د هغې خبرې دي دلته د ذات مسله نه ده د ملګرو علي وزیر ته په جیل کې وي هلته په حوالات کې ویلي دي چې مونږ د چې اوس مړ کو ستا د پوښتنې به بیا څوک نه وي بیا به د څوک پوښتنه رانه کوي واقعي تا ابینندن نشو وژلی ځکه چې ابینندن خپل ملک لري خپل سټیټ لري پوښتنې کس یې څه دی تا ریمنډیوس نشو وژلی نه د وهلی شو ځکه هم چې هغه خپل سټیټ لري د پوښتنې کس یې څه دی تا پښتانه ته څه پیغام ورکړه په دې الفاظو سره ستا د پوښتنې هېڅوک نشته محترمو په دې باندې چې دوی کریک ډاون شروع کړی دی مونږ نه غلي کېږو نه غلي پاتې کېږو د قربانۍ وخت دی یا به د خپل وطن د خپلې خاورې نه دا بده ورځ لرې کوو او یا هر ډول قرباني چې راتلله موږ به ورته تیار په 1 سپتمبر به د سپتمبر په 1 تاریخ 2023 به په کوټه په پېښور او په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له اړخه احتجاجي لاریونونه کیږي په لویه کچه به کیږي د ټولې صوبې ملګرو نه خواست دی چې هغه دې ته ځانونه راورسوي هر هغه سیاسي تنظیم چې د پښتنو په درد باندې زړه دردېږي هغو ټولو ته زموږ دعوت دی چې راشئ چې په دې حال کې تاسو د پی ټي ایم د ملګرو خبره مه کوئ د کام د وطن خبره وکړئ چې د هغه درد نه وي د هغه درد لرې شي په دې کې انداز به مونږ د دې نه پس بیا اعلان کوو په دغې لاریونونو کې او د خپل راتلونکي تګلارې اعلان به کوو مونږ کینونه او په دې احتجاجونو کې به زه خپل هم موجود وم زه به هم په دې کې ګډون کوم سره د ملګرو او بیا په 5 سپتمبر باندې په سکاټلینډ گلاسکو کې د پی ټي ایم احتجاجي لاریون دی 27 ته په برسلز کې د یورپی یونین د پارلیمنت مخې ته بلجیم کې دی په 14 تاریخ په مانچسټر کې په 20 تاریخ په برمنګم کې په 4 اکتوبر په کریډف کې او په 19 اکتوبر په لندن کې احتجاج دی خو پی ټي ایم د سپتمبر په میاشت کې به یو اونۍ په ټوله دنیا کې یو اونۍ د دې دپاره تېروي چې موږ به یو پمفلیټ لیکو د پښتون وطن سره چې کوم ظلم دې ریاست لګیا کړی دی کوم جبر یې لګیا کړی دی او عام آوازو د غږ بند کولو هم کوم کوششونه او جبر د هغې دپاره لګیا کړی د دغې ټولو ډیټا به په ټوله دنیا کې په هر هېواد کې په میلیونونو پمفلیټ یو وګړي د دنیا هر انسان ته موږ رسو د دنیا د هر انسان په ذهن کې چې د دغې ریاست جبر او د پښتنو مظلومیت څنګه ښکاره کولی شي د سپتمبر په میاشت کې به د انساني حقوق چې څومره هم ادارې دي د هغو دفترو ته به هم زموږ ملګري په لوی شمار ورځي
او هلته به د پښتنو سره چې کوم ظلم جبر دلته روان دی په هغې باندې په لیکلي شکل کې هم او په ویلي شکل کې هلته خبره کوي. دلته چې کوم عدالتونه دي یا دلته چې کوم د دې مخې ته به هم راځو خو ورسره به مونږ بیا په راتلونکي ورځو کې اعلان کوو مونږ د خپل مزاحمت د سوله طریقې یو بل شکل هم لیدلی دی چې د هغې اعلان به هم کوو. خو فلحال تر د احتجاج ته د ملګري تیاری وکړي. په احتجاج کې به بیا نور اعلانونه کیږي چې راتلونکي مونږ څه کوو. هسې هم وطن غرق دی، نه مو څوک تعلیمونو ته پرېږدي، نه مو څوک روزګارونو ته پرېږدي، نه مو څوک ژوند ته پرېږدي. بس چې راووځو او خپل یو ځای کېدل شروع کړو. چې کله مونږ یو شوو بیا نورې اسانې دي. چې کله زمونږ په داسې پریشر دور کې به راوځي چې کله پریشر دی زیات اچوي دومره به زیات راوځو مونږ. دې انداز باندې د ده دلته د جبر چې کوم یو طرز دی هغه مونږ ختمولی شو. خدای مو تل خوشحال لره. غلي کېناستل زمونږ سره نور لاره نه ده پاتې شوې. معاف کېدلی هم نشي څوک په دې کې. خوشحال اوسئ، راووځئ، مزاحمت مه کوو. مننه.